ان الله هو المسيح ابن مریم. د دې لپاره ویلو چې یاره دیو دا یقین او ګمان و چې یاره د مور کوم معبودان دي د مو دپاره الله تعالی ته سفارش کوي. نو دې ځای کې دوی له بل د دعوې رد کوي، دغه جواب کوي چې دوی چې یاره نحنو ابناء الله و احباؤه، مو د الله تعالی نزولی یا خواږه یو او یا زمن یو. نو دی جواب بیا داسې کېږي چې قل فلما یعذبکم بذنوبکم، چې تاسو د الله تعالی ملګري شو یا زمن شو، نو بیا تاسو ته دغه عذاب او سزا دا ولې درکولی شي. نو معلومیږي چې دوی کومه د خبره کومه د دغه دروغ دی. وقالت اليهود والنصارى، یلو به یهودو او نصاراو چې نحنو ابناء الله و احباؤه، مو د الله تعالی زمن یو او همدارنګې مو د الله تعالی ملګري یو. قل فلما يعذبكم بذنوبكم، نو بیا ولې تاسو دغه عذاب درکوي د ګناهونو د تاسو نه. بل انتم بشر ممن خلق، بلکې تاسو بشر یو د هغه څه نه چې پیدا کړي یو. یعنی مطلب چې څنګه نور خلق انسانان پیدا کړي همدارنګې تاسو هم انسانان یو. یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، نو بخښنه کوي چې چاته وغواړي او عذاب ورکوي چې چاته وغواړي. ځکه چې ولله ملک السماوات والارض، خاص الله تعالی سره اختیار د اسمانو او د ځمکې دی، وما بینهما او دغه دواړو کې څه شی هم دي. و الیه المصیر، او دی الله تعالی طرف ته بیا واپسې دی. یا اهل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فطرة، دې ځای کې اهل کتابو ته خطاب دی، دې دپاره چې دیو بیا سبا اعتراض ونه کړي په قیامت کې چې یاره موږ ته څه پیغمبر او رسول نه ورغلی. لکه دې ځای کې د اصل کې دیو دپاره یو نعمت هم ذکر کېږي په دې طریقې سره چې دیو کله عیسی علیه صلات وسلام الله رب العزت اسمان ته وخېژول، نو هغه نه پس بیا ډېره زمانه تېره شوه، د انبیاو سلسله نه ورغلي، مطلب انبیا نه ورغلي. او عیسی علیه صلات وسلام د اسمان ته خېژېدلو نه پس ټایم ډېر تېر شو او نه پس بیا نبي صلی الله علیه وسلم راغلل، او د دې دپاره چې دیو بیا اعتراض ځای پاتې نه شي. یا اهل الکتاب قد جاءکم، ای اهل کتابو یقینا راغلی تاسو ته رسول د مو والا چې بیانوي تاسو ته علی فترة من الرسل، په انقطاع د رسولانو باندې چې ان په دې ځای کې لا معذوف دی. ان تقولو الله تقولو، چې تاسو وینئ ما جاءنا من بشیر، چې نه دی راغلی موږ ته یو ځرې ورکوونکی او نه ویرې ورکوونکی. فقد جاءکم بشیر و نذیر، یقینا راغلی تاسو ته ځرې درکوونکی او ویرې درکوونکی. ځرې مطلب چې جنت بشرت او همدارنګې خوندونه نعمتونه، او نذیر د جهنم غضبون نه ویرول. والله على كل شيء قدير. واذ قال موسى لقومه، کله چې ویلو موسی علیه السلام خپل قوم ته. دې ځای کې د جهاد ترک کولو په وجه باندې د ذلت یوه نمونه ذکر کېږي چې کله موسی علیه السلام خپل قوم ته ویلو بني اسرائیلو ته چې تاسو لوړ شو د خلکو سره تاسو وجنګېږو او دې ځای نه د وباسو، نو دا کوم قوم له خلکو او دوی بزدله شو او جهاد یې ترک کړ. واذ قال موسی لقومه، کله چې ویلو موسی علیه السلام خپل قوم ته ای د ما قوم یاد کو تاسو نعمت الله تعالی په تاسو باندې کړی و. اذ جعل فیکم انبیاء، چې تاسو کې ګرځولي وو انبیا، وجعلکم ملوکا، او ګرځولي وو تاسو بادشاهان، واتاکم ما لم یؤتا، او درکړي وو تاسو ته هغه څه کوم نه ورکړی شوي احدا من العالمین، یو کس ته هم د مخلوقاتو نه. یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي، ای د ما قومه داخل شو تاسو د پاکې ځمکې ته، مراد دینه بیت المقدس دی، ارض مقدسه. او بل دا یا قوم ادخلوا الارض دینه مراد حکم اصل کې د جهاد دخول، مطلب چې تاسو جهاد وکړو، اصل کې حکم جهاد شوی دی. التي كتب الله لكم، هغه څه مقرر کړي د الله تاسو دپاره چې ولا ترتدوا على ادبارکم، نه واپس کېږو تاسو خپلو شاګانو باندې. فتنقلبوا خاسرین، بیا تاسو شو د توانیانو نه. د الارض المقدسه التي، د پاکه ځمکه دي د وجې نه ویله بیت المقدس ته، چې دې باندې انبیا علیهم السلام ډېر تېر شوي وو او دی د شرک نه پاکه کړې وه، او همدارنګې دا د انبیاو مسکن اوسېدو ځای و، دې د وجې نه ارض مقدسه او پاکه ځمکې ورته ویلي دي. او دا جواب کې موسی علیه السلام دا قالو یا موسی، ای موسی ان فیها قوما جابرین، یقینا په دې کې قوم سرکشه دی، مطلب زورور دی. و انا، او یقینا موږ لن ندخلها، مون نه داخلېږو اذا کله هم دې ته حتی یخرجو منها، چې کله دا وځي د دې نه.
مطلب مو دغه دوی سره جنگ او جهاد نشو کولی خو کله په خپله باندې وځي نو بیا مو ورسو فإن یخرجوا منها فإنا داخلون که چیرې دوی د دې نه وځي نو موږ بیا داخلېدونکي یو قال رجلان من الذین ویلو دوه کسانو د هغو خلکو نه یخافونه چې هغه ویرېدلو انعم الله علیهما چې هغوی باندې الله تعالی انعام کړی د انعام د دوی د ایمان والاو دینه مراد یوشع ابن نون او کلیب ابن یوکنا و دغه دوه کسانو د ایمان کې مضبوط او پخو د موسی علیه السلام په کام کې او دوی یقینو په موسی علیه السلام په خبره باندې چې د الله تعالی پیغمبر دی او دوی د خبره درو نشي کېدلی او کوم ته چې کته تاسو لوړ او داخل شو صرف تاسو لوړ شو حرکت وکړو الله تعالی تاسو ته فتح درکوي او صرف شرط درې تاسو بچو او دخلوا علیهم الباب نه داخل شو تاسو په دې دروازې باندې فاذا دخلتم چې کلم تاسو داخل شو نو فانکم غالبون نو یقینا تاسو بیا غالب او علی الله فتوکلوا او خاص پر تعالی باندې توکل کوئ ان کنتم مؤمنین کچې تاسو ایمان ولاو قالوا یا موسی ویلو دوی ای موسی ان لا ندخلها یقینا مو هرگز نه داخلو کوم پرې دپاره ابدا همیشه دپاره ما دامو فیها چې پرې دا پدې کې وي نو فذهب تم لوړ شه انت ته وربک او رب تعالی فقاتل او تاسو دواړه وجنګېږو نو انها هنا قاعدون یقینا موږ په دې ځای کې ناست یو دې ځای کې وربک نه مطلب خو یاد دا دی چې هارون علیه السلام مراد دی ځکه موسی علیه السلام مشر ورور یا دین حقیقت کې رب مراد دی چې ته او رب تاسو وجنګېږو مطلب د تا مدد وکړي او موږ دې ځای کې ناست یو نو چې کله موسی علیه السلام دوی خبر نه مایوسه شو چې دا خبره نه مني نو الله تعالی ته دعا وکړي قال ربي اني لا املك نفسي قال ربي او ویل موسی علیه السلام اې د مربا اني لا املك زنی وقدار لا املك او زه وقدار د خپل نفس سره همدارنګې د ورور خپل والا ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین او جداول د مو او د قوم فاسق کې قال فانها محرمه علیهم یقینا دوی باندې د قال فانها دا جواب د موسی علیه السلام مناجات رسول چې دغه ځمکه دوی باندې حرام کړی شوي تر څلوېښتو کالو پورې یتیهونه فی الارض یو به سرګردګان ګرځېږي په دې ځمکې کې فلا تأسنو ته مه غمجن کېږه علی قوم الفاسقین په قوم فاسق باندې وي دې ځای کې دا یو ځنګل و په دې ځنګل کې تقریبا 6 لکه خلک د دغه بني اسرائیل او دوی بیا دې ځای کې مطالبه وکړه د موسی علیه السلام نه چې موږ لپاره د پیاز وغیره کوم دا شیان او بل دا چې دوی کې بیا هره ورځ اویا زره کسان مړه کېدلو په تفسیر ذکر کوي دغه خبره چې د واقعیت چې دغه تفسیر خازن نقل کړي دا خبره صحیح نه دی او یو تفسیر دا لیکلی چې د کوم خازن دی که خازن تفسیر خازن وی دغه د تفسیر په لحاظ سره ډېر بهترین دی واقعیاتو لحاظ سره بهتر نه دی ځکه دی کې واقعیات ذکر شوي چې هغه د تفسیر سره همدارنګه آیتونو سره مناسبت نه خوري واتلو علیهم او د بیان کنه به ابن هغه دو زمانو دو واقعیا د آدم علیه السلام ال بالحق پر اتیا سره اذ قرب قربانا کله دیو قربانی او قربانی کولو سره نو فتقبل من احدهما نو قبول کړ الله تعالی یو د دوړنا ولم يتقبل من الاخر او د بل نه قبول نک نو قال ویلو دی لا اقتلنک ذبخه ما تا قتل کوم قال انما يتقبل الله من المتقين یقینا الله تعالی قبلوي د متقینانو نه دې کې عبرت د پردیو په دا واقعیا ذکر کوي موسی علیه السلام او بل کې د کې عبرت په دې طریقې سره چې کوم خلک نیکان وي او متقین وي د غوړه صدقه لګوي او کډري د الله تعالی قبلوي اصل کې شرط دې پر اخلاص دی لئن بسطت الی یدک چې ته اوبر کې ماته لاس خپل لتقتلنی دې پر څه ما قتل کې ما انا بباسط یدی او زنه وګدون کې لاس خپل الیک ته د پر څه قتل کوم ته انی اخاف الله یقینا زویری کوم د الله تعالی څخه د ټول مخلوقاتو دی انی اريد یقینا ز د غړم ان تبو ابي اسمي و اسمك چې د ما او د خپل ګناه باندې اختاشف تكون من اصحاب النار او شیت د ور ولاونه وذلك جزاء الظالمين او دا بدلا د ظالمانو خلقو دی فطوعت له نفسه نخستا کړي پر خبره د قتل د خپل ورور ولا فقتله نو د قتل ک فاصبح من الخاسرين او دا ش توانیان فبعث الله غرابا نو بیا دې د خخیدو چل نه کړ چې از د ورور بدل باندې څوک الله رب العزت د کارغه راستول او دې طریقه او توخیله یفحصو فی الارض چې دا کنستل ازمکه لیور یهودی پر څه وخت دې چې کیف یواری څنګه پټه کی سو اته اخیه جو ساده ورور خپل ولا قال یا ویلته هي افسوس دې اعجزتو
آیا زه عجزه شوم یا کمزوره شوم ان اکونه مثل هذا الغراب د دې په شان د زه شم په 8 نو پټه که د خپل بدن ورور ولا